هر کوي او چرته کې ما تاسو نه وای الہ او معبود نه وای. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان فی ذلک لآیۃ لکم یقینا پدې کې تاسو د پاره د الله د قدرت نه خبرتی دي ان کنتم مؤمنین کچری ایمان لرئ. ومصدقا لما بین یدی من التوراة او دا حضرت عیسی علیہ السلام تصدیق کوونکی دا کتاب چې مخکې تر شوی تورات. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم او ذا حلالوم استاسو د پاره بعض هغه اشیاء هغه شیان حرم عليكم چې حرام کړی شي پتا سو باندې. عیسی علیہ السلام وایي زه کومه حلالوم پتا سو باندې هغه سيزونه چې کوم پتا سو حرام شوی. ګورئ دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې یو سیز ته حلال ویل او حرام ویل دا د الله کار دی. دا چا کار دی؟ یو سیز حرامول او حلالول دا صفت خاصه د الله دی. دا د شارع کار دی. پدې کې نه د نبی ته د اډر او اجازه تشته ده، نه ولی تشته ده، نه پیر تشته، نه بل چا تشته چې یو سیز د ځان حرام کې او هم سکی حلال کې. د دې آیت مطلب څه شو بیا؟ عیسی علیہ السلام عزت تاسو ته سکم حلالوم اصل خبر دانه وا پدې بن اسرائیل باندې الله سيزونه حرام کړو بطور سزا حرام کړو وازګي په حرام کړی وي او ډېر سيزونه سورہ انعام کې برش ټیک شو الله پیدا سيزونه حرام کړیو. عیسی علیہ السلام چراغه نو دا د حضرت عیسی علیہ السلام معجزه وا چې وحي ورته کېدل نو الله تعالی ورته وی چې دوی ته د سيزونه دوباره اجازه وکړه زما طرف ورته سو کې اجازه وکړه چې خوري دي. ولأحل لكم نو معنا بداسي شيخه ولأحل لكم او ز بیانو ما حلال وال استاسو د پاره بازي دا شیانو چې حرام کړی شو پتا سو باندې. وجئتكم بآیت من ربکم او زر اورم تاسو ته معجزات من ربکم استاسو د رب د طرفنا. د دې ټول خلاصه سره د دې معجزات او د دې ټول خلاصه دا ده فتقوا الله واطيعون. مسله د توحید او منع او اتباع د پیغمبر وکي. بس ټول خلاصه دا ده چې الله یو وګڼي په هر حال کې. جماعت کې نو جماعت کې نه ګوري هر ځای کې الله یو وګڼي. واطيعون او زما تابعداري وکي معنا مسله توحید خډډ کرو منع واطيعون او د پیغمبر تابعداري وکي. ورسولا الى بني اسرائيل ورسولا او دی عظیم شان پیغمبر وی الى بني اسرائيل تا انی قد جئتکم او فرمایل حضرت عیسی علیہ السلام بشک زر اورم تاسو ته بآیت